دا داسې چلو لکه یو لیوني له مور واده وکړو چې مور ورته واده وکړو خیر واده وشو شپه تېره شوه چې شپه تېره شوه سهار لا د مور په مخ کې په ښځه ورمنډه کړه ورغاړې وته وی چې واده ما خپلې ادکې مورې خپلې ښځې ته وایي که نه چې دا خوښه یې ډېره شوه وی چې واده ما خپلې ادکې مورې نو مور ورته ویل ما بچیه خدای په راستې دا د ما ادکه مور ده مولا له خبر لاړو هغه وی چې دا خو ښځې ته مور ویلي دي وروره دا خو بله بلا جوړ نو مونږ باندې هغه تندر پرېوتی د لږ غوندې بګار د پاره لکه د پیشتري بګار بوی 3 میله ځي نو لږ غوندې بګار د پاره مونږ د جامو نه بار او داسې د جامو نه بار شو چې هغه الفاظ به زمونږ د خولې نه وځي سیاسي لیډرانو د پاره هغه الفاظ ویل په خدای قسم زما یو اشنا اوس مړ دی خدای دې ورته معافي ما ته وی جنا صاحب چې کوم کارونه کړي دي دا پیغمبرانو هم نه دي کړي دا څه د انسانیت خبرې یا جلسه یو سیاسي لیډر ناست یو ما غوندې چاپلوسیګر راپاسي هغه ته وی ابو بکر درته وایم او که عمر درته وایم او که عثمان درته سیاسي لیډر به صرف سیاسي لیډر مني په هغه یا د پیغمبر نامې خول یا دا ویل چې د پیغمبر نم زیات کارونه کړي دي په دې خو سړی کافر شي نو دا ټول قهر باندې مونږ ملک اخته دی زمونږ انجام به څه انسانیت خو بالکل خلق نه ووت انسانیت خو پاتې نه نو آدم علیه السلام ته ویلی شو چې دې بوټي ته به نږدې کېږئ نه شیطان خو ډېر لویه بلا وه الله پاک ورته الى یوم الدین او شیطان پتا به زما لعنتی تر قیامت پورې د ورته انذرنی الى یوم یبعثون خدای ما به تر قیامت وجنه نه تبا خود کړم لیکن وجنه به نه الله ورته انک من المنذرین تا ته تر قیامت انتظاری او تب ژوندې د ورته زبلار کې ناستم دا آدم چې پچا دې ز تبا کړم د یو بچي برانه جنت تلاړ نشي الله سره دا مباحثه وکړه الله ورته فرمایل چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له چاته چې زه هدایت کوم اته بلاري کول نشي او چې څوک ما بلاري کړی دي استا خردي په سورېږي واقعي وګورئ دنیا کې چاته چې الله هدایت کړي دي خبر لا ماغه هدایت په سر یوسي او څوک چې الله بلاري کړی دي ته وای ورته لګیا اوس هغه ورځ یو تبلیغی راته وی دا پلانې سره یاره ما ډیر کوشش ور سره وکړ دا نه ټیکی مال خپکیږه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر کوشش د ابو جهل سره کړو مسلمان نش نو اسنه چې پیغمبر خپل پیغمبري نه نو تور چې د ابو جهل ولی زما په خپل نه مسلمانی ته چرته تبلیغ نه تور نه لګیا اوسه خدای پوهیږي او مخلوق یې پوهیږي کور تخپل خبره کوا باقی نتیجه چې دا آدار شي خدای تسپا داغه ته ذمہوار نه نو زمونږ د ملک وګورئ کم خلق چې په کم قهر اخته دي ته ورته لګیا اوسه والله کې ټیک سو پورې دي چې دا مصرای تور نه او دا گردن دي نه واله په نصیحتونو نه او پسابل بسپینان کې عبدالرحمن پسابل بسپینان کې عبدالرحمن اشړای چې د وړای اصل تور دی کوم شړای چې خلقتن توري ته خو سلمن صابون په اومګه همغه سبته بلکې صابون مګلو سره دا تورواله نور چمک پیدا کوي زیبانه اوس زمونږ ملک داسې دی چې کم خلق په کم قهر اخته دي او تو ورپسې شي د هغې کفر نور مضبوط شي څه چې کوي په هغې فخر کوي په هغې ډټیا وي او ورته خښ کړه نو عزیزانو آدم علیه السلام ته شیطان په طاق اوس شیطان
تبا ولی شو یو ټکی باندې چې خدای ته وی چې انا معنا ز دا ز ټکی ډیر خطرناک خدای ته ګوره چې ز چره ونه وایي ګوره کم ز وی نو عمر لا بتباش او بیا یو ز ټکی وایلو باندې د شیطان شپږو لکالو عبادت اوبو یوړو ستا د شپږو ورځو عبادت به اوبه نه وړي تاسو خو شپږ ورځې منځونه به کړي کنه نو یو ز ټکی باندې هغه د شپږو لکو کالو عبادت اوبو یوړو نو ستا په ز ویلو به د شپږو ورځو عبادت خامخا اوبو ته یې څه شی او غرور به په څه کې هیڅ شی که خان څه مانا د خان عربي ترجمه وګورئ کله کاګه ټوپایم کې موږ د بالا معنی کې د خلق بعضی ته خان ویلي خان داس پوجرو کې منګکان نه زبازي کوي او شنه چای د چاپ پسترګه کې تشي متیاز نه کوي خان عام په دغه روزو باندې ټوپۍ خيو د پر سرک بدا سره ټوکرای کیږي روان خبردار چې چاته خان نه وای خان هغه سړی ته وای چې لس سلويخت په درستخان کینی او سلويخت پاسي دا کو سړب چټول اورس پردور ټوپ په سیګرځي دي ته خان تاسو پوه شئ بیا مولا ته بالکل مولا هو غریب دی یو طالب له 15 روپے په سقات کې ورکړ ویلا دلخ په وغځي چې زمړې ولمړې دی ته وې دا لوټ خو ګورې مړې دغه سي دی خدای دلته زمونږ مړې چې وشي صاحب هغه سقات وې شنو والا په جیب کې غوټه پرانی جیب نیمه جیب کې پری دی او نیمه راو بس کم مولانا چې لګیریږي چې شور وانه چې هغه لشل دیر شور کی او نور لا تا تانی دا دا اورېدو خبر ارته نه کوم دا دلیدو در خانی مانی کسی کم سے خان خو حضرت علی چې روزای نیولې و ما خام आवाज وشو چې وګم خپل جوړه کړي افطاری چې دا غلا ور کړو په خپل نهر شپته را خان دیته وي مونږه د خدای په کار اخته خان داسې او خان داسې ته دا پارام خدای دې به خپل کار کولو باسه چې په تندې دي خدای سمزه د سړی د زوی غوندې پلارا سم هغه ورځ کوټ نه راتلم د متنو تانه والا چیکینګ شروع کړي نو ما نه مخ کې یو موټر را تیر شو چې بالکل دا کراکول په دې سترګو یې خو چې نظر به هم شاید چې مخ کې لګې دوه کنه او چې پولیس والا ریسار کا ورته ډالا کولاو کوي چې بیا مې کته بیا غټوپای په دې ځای پرتاو په دې سټ نه خدای دې به خو بس موټر کې په کم ځای خو واو سپای درته ودرې دې ډالا کولاو کا زه چې پرالم پولیس په جندمه ماته السلام علیکم کو زه تمدا سره تیر شو ای ما په کته چې دا موټر څنګه پرې خو دا مال د ټوپای ورانه نه وای خې کنه چا چې ټوپای ورانه یې نو الله ورته په دنیا کې وخی چې دا سپایستا د نوکر په ځای نه دي سی ودرولیو کله دې خختک ګوري او کله دې کمزې ګوري او کله دې کم زمونږ دی وګوري کنه نو الله د شکای چې روان او بدا شی بدر باندې پیښ شي د پوکانه غوندې چس ټول باد بدر نه وځي ټول لکه د پوکانه خلدا دومره پړسېدلی او ته داخله یو معمولی غوندې کولاو کا پړس ارسه ختم دا ستاسو خانای دی دا ستاسو نوابی دی وجنا ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر دولت معشوقه ده جیګیر معشوقه ده دا د فخر شی نه ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کړه هغه ذات ته فخر وکړو نو دنیا به تاسو منډي وي او تا دنیا پس منډي کې ذلیل به خوار به هغه ورته وړه مالدار سره لکپتی کروڑپتی پولیس نیولې نو دا شړپې تیوسته په داسترګه
چې دا سترګه یا ته ورځ شنه وه ډېر ټوپونه یې ووایه بله ورځ مې ورته وې ما ټوپونه مه وه دا خدای در نه د پوکړی غوندې باد وویست ته هغه زمانې وایي هسې زمانې لره دې راوستمه خدایه چې مې هېڅ ګڼه هغه را باندې شعر داسې خلک ستا نوکران ګرځي هغې ووالې او کړت هم نه شو کولی نو چې په قیامت په ورځ خدای در باندې شروع وکړي نو بیا به ته څه کړت وکړي د دنیا تاڼې والاو شرط در نه وویستو کړت دې نه شو کولی قیامت کې چې خدای در باندې شروع وکړي ته به څه وایې کولی شي ټوله تسمارخاني به دې ختمه شي معتبري به دې ختمه شي عاجز به شي نو عرض مې دا و چې یو انه ټکې چې زه نو د شپږو لکو کالو خواري تباه شوه چې زه ټکی چرې ونه وایي تاسو د کلو خلق یې کلی کې ستاسو بشتي وي دا مشکی نئی وی استکار وی ته زمیدار او زمکی دی دی او باغونه دی دی و زمانه دا استکار سره دی دیم دومره شو بس لاړې بیړه دی استکار هغه ولې دی ځکه چې پیسې ورسره نشته غریبي دی وجه استکاري او ستا لږه ځمکه ده خو چې زمانه دا څه شی دی استکار سره دی به لاړې بیړه دی غر راځه کنه جمعات ته منځونه هم کوه انا تباول شو شیطان قال انا خیر منه خدای زده دنه بهتره نو دا انا ټکی چې دی عمر له سړی تباه که تاسو خیال وکئ مہر دا عوض دی د ښځې د ځان ښځه چې خپل ځان سړي ته وسپاري نو دا مہر چې دی د هغې د ځان عوض دی ډېر خلق داسې دي چې په لوڼو باندې پیسې علي نو پلارانې وایي چې دا د لور مہر دی زما نو چې د لور مہر دی نو لور له یې ورکه که نه ته یې ولې علي دا خو ستا حق نه دی دا څومره هیلې او فریبونه عزیزانو دا اصلی دین نه دی اصلی دین دا دی چې څه شی د لور مہر و اب لور ته پاواله کړی شي هغې کې د پلار او د مور ایس حق که یې واغسته نو حرام یې اغستی اما په لوڼو باندې پیسې اغستل دا لوڼه به په قیامت کې د وینځو په صف کې ولاړي او په دغه ورځ به خدای ته وایي چې یا الله زما پلار له هغه عذاب ورکه چې ستا په خدای کې بل سختي نه ځکه چې زه اصیله ومه او د خرڅه کړه نن زمونږ ملک کې دا د عربو دولت خار ترازی او ښځې په بیان زمونږ په کلي کې یو زمونږ خپلوان دی هغه لور ورکړه په دې نریاب طرف کې په 40,000 روپۍ نو هغه چې څه وخت کې وړه نو روانه کړې وه واپس یې وکته او پلار ته وویل چې پلاره په تورو خاورو موړ شي زه خو دې د ملکونو نه پناه کړم ملک نه دې بالکل ورکه کړه نو دا خبره د کافي مودې ده خو زما په دې اړه نقش ده چې زمونږ نه ظالم قوم په دنیا کې به نه لور به ورکي دا د غرونو خلک دا 80 کالو بوډاله به د 1419 کالو جنۍ ورکي پیسو پس دولت پس اول دې د 80 کالو د بوډا کور روان شي چې تا ته مناسب هم دي اوس ښځه کول مناسب تا خدای هلاک کړه دې ځان ته خو وګوره بیا ځوانه جنۍ چې هغه د حیا نه غږ نشي کولی او دا مور پلار ظالمان هغه بوډا چیچړتا بزوانه جنۍ حواله دا ظلم ستا په ملک کې چې کوم دی د دې مثال نشته نو په هر حیثیت او دا درته وایم چې داسې قسمه ظلم کې الله دې امان راکړي چې څوک خبرې کوي څوک پکې جرګې کوي دغه خلق به خدای ته جواب ورکړي
ځکه چې ړوند دې ته پسترګو ته ولې یو انسان ژوند تباہ کوي شریعت کې ستر فرض دی لیکن الک او جنای بدغه وخت کې د ستر فرض مات کی الک به جنای وګوري او جنای به الک وګوري چې د دې دوارو سره خوخه راشي نو هغه نرستو به کویدن کیږي او هغه نرستو به واده کیږي اوس خلک وایي دا د پښتو ملک دی داسې پښتو کم ده ستا په ملک لا پښتو پاتې شو نن راشه پښتو وګورئ مازیګر کې د صدر ته بوزم چې پښتو درته وخه راشي دا پښتو وګورئ او دا غټ غټ پښتانه وګورئ چې د باګړو دلګان تی جوړ شو لونه په کمی منډي وي او خزي په کمی منډي پښتو دې لراله چې یو انسان ژوند تباہ کی یو انسان زندگی تباہ کی نو عرض میں داو چې مہر دا د خزي د ځان عوض دی دا دغه حق دا پیس قیمت بل چاته نشیتله سوا د خزي او بیا مہر بم د ار سړی د وخت مطابق تاسو باندې کاونو کې ډېر ناس دي زرګونه روپۍ به لګول الک مہر او شریعتی مہر کوي کنه 10 روپۍ شریعتی مہر کوي نا شریعتی مہر 10 روپۍ په هغه وخت کې چې ستا وسنه بیا مہر کې دو صورت دي یو معجل دی او یو مؤجل دی فی الحال ورکول یا پنیټا ورکول فی الحال نشته نو قرضم پکې کې دی چې څومره دی وسوي دومره به ما یو نکاح تړلو یو سړی یا شریعتی مہر کې ما چوپ شریعتی مہر کې دا لښ کې چې په دمتوبونه کول هغه وخت کې شریعت ولې نو یاد دا د دنیا غړ کپانو باندې چې 80,000 روپۍ پروټه ولګول هغه وخت کې شریعت ولې نو یاد چې د شریعت خبره رااله واستوي شریعتی مہر ول څومره کېږي مال 3 لک روپۍ ټیک په دې کاغذ لیکلي 3 لک روپۍ مہر بس کاغذ راوړې او رجستری کاغذ ما په اول دسخط کوم 3 لک روپۍ مہر د خدای شان ته ګوري چې 2 کال 13 شو سره ناچاکی رااله دا خزه پلار ما په سراغه وداس چل دے مال 3 لک روپو داوا په وک به داوای چې په وکړه 3 لک روپۍ ته واغس تاسو خیال راغی دا مور پلار بیا په وینو جاړي په وینو دغه مین دي چې دا زړې بیا د ډولکی مخه ته غړي دا چې څو وخت کې زوی د وختونه ونی سي په دازمکه ولي بیا مولا په سرامنډه کې چې استاد تعویذ راتاو کو تعویذونو مال چل نه راځي سم کار الله چې سکه ډېر خکه خدای چې سکه ډېر خکه مونږ نه پوي هغه ډېر خپوي په دې کائنات اصلي حکومت د خدای دی اصلي حکومت اگر چې اوس مونږ خدا وایي چې اصلي حکومت په پاکستان د ضیاء الحق کې نه اصلي حکومت په دې ملک د خدای دی او الله چې سکه مونږ سره ډېر خکه سکه کرا باندې څوک ظالم نو هغه عذاب لکه ضیاء الحق نن عذاب دی دا انسان په شکل کې په پاکستان نازل او رزبا دا سستنه درته وای چې زخم به سټای سبا پورې به جوړ نه سبا به بل استندر خدای چې سکه دی مونږ کې زید مونږ په خپل اختیار چې د خدای نه څومره باغیان یو په خپل اختیار نو کبه اختیار بغاوت په مونږ مسلط کړی شنو مونږ ته جړاولې پکار ته جاړي و ته په خپل اختیار وګوره چې ته څه کوې د تفصال جوړ کړي نو به اختیار چې در باندې یو بلا را نازله شنو بیا جاړه ما کته په خپل اختیار شپه ورځ خدای ته په سجده پروته او به اختیار در باندې څه عذاب راغی نو بیا جړه پکار او که په خپل اختیار خدای سره شپه ورځ پډځوي نو به اختیار چې کوم قهر در باندې نازل شي هغه وخت کې جاړه نو عرض داو